بسم الله الرحمن عشر الجن ټولګي د جنات والانس د انسانانو سورہ انعام آیت نمبر 130 اتم سپارہ. محترمو مخکې رکوع کې مضمون د توحید، مضمون د رسالت او ذکر د معاد اوشو، نو په دې رکوع کې هم بیان د کذب د کفارو او د هغوی د انجام سوء تذکره کیږي چې دغه کفار په خیانت د دنیا باندې فخر کوي، نو د دوی د هغې بد انجام ذکر چې کوم دی نو هغه په دې رکوع کې کیږي. یا معشر الجن ټولګي د جنات والانس د انسانانو، علم یاتکم مینو راغل تاسو ته رسولن پیغمبران منکم د تاسونا یقصون علیکم دا چلوستل په تاسو باندې آیاتی آیتون دما وینذرونکم دا چیرولې و تاسو لرا لقاء یومکم هذا د ملاقات تورد چې دادا. قالو نوای بدی شهدنا گوی کومنگا علی انفسنا پخپلو ځانونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کړو دی لرا غلظتونو د ژوند دی دنیا. نو فلم یؤمنو ایمان چرانه کنا نو د ایمان د نه راړو د پاره سبب داو چې هغه صرف دنیوي مفادات ته تمخې ته پراتو ښا. وشهدو گواہی بکون کی وی دی علی انفسهم پخپلو ځانونو باندې انهم چې بشکا کانو دی کافرین کفر کون کی پر رسولانو سره. ذالک داب علم یکن دا چن ربک رب صاحب مهلک القرى هلاکون کے اسیدون کی یو کلی لرا بظلم فظلم سراب و اهلها او اهل ددی غافلون چنا خبر اید وحدانیت دا اللہ تعالی نا. اللہ وی اس پا بی سپ عذاب درا لیگم دا عذاب درا لیگلو نمخ کی خپل پیغام ورطرا ارسوم. نو پیغام درا لیگلو دا پارا اللہ تعالی انبیاء رولیگی او انبیاء ورطا د دې خپل کفر هغه انجام ذکر کی چې ګوره د دې کفر ګوره دا انجام دی، که ایمان امراړه کنه نو دک انجام په جنت کې بدلی دی شيخه. ولکل د پاره د هر یو درجات درجی دی مما په موافق دا عملو چې عملونه کوونکي دی، که چاته نیک وي نو ثواب دی او که بد وي نو سزا ده. نو وما ربک نذر افستاب بغافلنا خبر عما دا سنعمل چلی عمل کی. وربک الغنی ورفستا سدی بے پروا دے ذو رحمتی مالک ترحمت تے. وربک الغنی عن عبادت عبادتهم چی دی دا کم عبادت تے، دی دا چکم اعمال دی، دی دا چکم ذکر اسکار دی، دی دا چکم نظر و نیاز دی کنا دا اللہ گوردی تا آجت نشتے خواہ. دا اللہ تعالی دمرا پرشتی دی کنا، دا اللہ دمرا مخلوق تے چه امونگا تاسو دا اغیش مار نشو کولے او اغا طول دا اللہ تعالی عبادت کئی، اغا طول دا اللہ تعالی حمد و ثناوی نو کمونگا تاسو پکی نیو کنا دا اللہ پا خدای کی سفرق نپریوزی خواہ. ہمشرانو خبرہ وی رزڑو کی یو سوٹا نسی خواہ نو کمونگا تاسو پکی نیو نو دا اللہ پا خدای سفرق نپریوزی خواہ. وربک الغنی ورفستا بی پروا دے ذو الرحمتی مالک ترحمت تے. ان یشاک چرتا اغواری اللہ تعالی یذہبکم نو ختم بکی تاسو لرا حلاک پکی تاسو لرا ظالمانو ویستخلب پیدا بکی من بعدکم رستستاسونا ما یشاو آغا مخلوق چی خوشی دا اللہ تعالی نو دیر بسی دیر مطیع دستاسونا. کما انشاکم لکا چی سنگے پیدا کری تاسو من ذریت قوم آخرین دز اولاد دبل قومنا. انما توعدونا بشکا چی وعدے کولشی تاثرا لآتن راتن کے دے ما انتم نی تاسو بمعجزین آجزہ کون کی اللہ تعالی لرا. دا اللہ تعالی دا طرفنا چکم وعدہ دا عذاب کی گی کنا نو اگا عذاب برازی تاسو دا اللہ تعالی نا پٹی دین شیخا. قل وتو اے نبی علیہ السلام یا قوم قوم ذم عملو عمل کوي تاسو
علی مکانتکم پخپل دین باندې انی عامل بیشک از عمل کون کم پسوف تعلمون پدر چې تاسو ته پته ولګي من چې څوک ته کس تکونو چې وی له د پاره عاقبت الدار انجام محمود په آخرت کې انه بیشک خبر دادا لا يفلح الظالمون کامیابی نه مومي ظالمان چې څه کوي د الله تعالی د ذات سره شریک جوړ کړي ښا ځکه د ظلم هغه انتها دا کنه چې یو انسان د الله د ذات سره شریک جوړ کړي وجعلوا لله وجعلوا غرضي دی لله د پاره د الله تعالی مما دا سنا ذرا چې پیدا کړی دی الله تعالی من الحرث د فصلنا والانعام او د چار پایاننا نصیبا حساب فقالوا فسوایدی هذا لله دا د پاره د الله تعالی دا بزعمهم په ګمانونو د دې سره الله ورته حکم نه دی کړی دی په خپل باندې دغه خبرې جوړې کړې دي ښا وهذا لشركائنا ودا د پاره د شریکانو زمونږ دا فما كان لشركائهم پس هغه چې به د پاره د شریکانو د دی فلا يصلون نبرسید الى الله الله تعالی تا یعنی چې کم مساکین او ضعفاء او کمزوری بو کنا اغه ته بد دینه څه فائدہ نه ملاوي دا وما كان لله وما كان وغسچ وبلله لپاره د الله تعالی فهو پسو بدا يصل رسول کیلا شرکاء مغ شریکانو د دې ته مطلب تنسو د دې بوتانو چې کم منجوران بو کنا د دې عبادتګاه چې کم خدمتګاران بو نو اغه به تر د خپل مفاد او د خپل چاحت مطابق دغه نه به اغستقه سا اډیر بد دی ما يحكمون اچ فیصله کون کی دی وکذالک مذکرنگی زینا خیس کړو شیطان لکثیر ډیرو تا من المشرکین د مشرکاننا قتل اولادهم قتل کول د اولادونو دی نس چل به کو وتبیوی وی تاسو د خپل اولاد به ذبح کی ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام وی د خپل اولاد قربانی ته تیار شوه وکنه نو تاسو د سنت ابراهیمی ادا کوي نو خپل اولاد به هغه به پناه حق باندې با د شیطان د وسوسو د وجه خپل اولاد قتلولو ته تیار شوخه قتل اولادهم قتل کول د اولادونو د شرکاهم د پاره د بوتانو خپلو لیردوهم دا چې هلاکی دی لراب ولیلبسو دا چې ګډوډ کې علیم په دې باندې دینهم دین خپل لراب بس سره چې د دین ابراهیمی اغا ریفرنس وتور کیغه ولو شاء الله کچرت وختل الله تعالی ما فعلوه نبو کړه دې کار لرا فذرهم پس پریک د دی لرا وما یفترون وا چې کم دروغ تړون کړي دی چې کم دروغ دی وای کنه کم دروغ وای الله تعالی وی دغه بس دې په خپل غلط خبرو کې لګیای ښا کم دی وقالوا وايدي هذه انعام دا ساوي دي وحرس او فصلون دي حجر من کړه شوی دي د سنا د فائدې د مونږنا لا يطعمها نبخر دي الا مگر من نشاء واچاته چې وغواړو مونږه چې څه دي من خدمت الاوصان وی چې څوک زمونږ د دیوتانو خدمت کوي کنه وی دا د دې سارو دا غوخه د دې د پي د دې باندې سورلي چې کم نه دغه خلق پکې بذعمهم پخپلو گمانونو سرا وانعام او ساروی حرمت حرام کړه شو ظهورها غسورلی دی وانعام او ساروی لا یذکرون اسم الله جناب غستنم د الله تعالی علی پدی باندې د پټم کې افتراء علیه دروغ تلون کی په الله تعالی باندې سيجزيهم درت بدل باور کی دیتا بما پاس باندې کانو چوری یفترون دروغ تلون کی په الله تعالی باندې وقالوا يبدي ما في بطون هذه الانعام اغتي پګیړو د دې سارو کې خالصه خالص پیل ذکورنا د پاره دو نارینه زمونږه ان خرجت حيا وی کچرت دا ژوندې پیدا شکنه نو سجل بی دا بس صرف نارینه به خریقه ومحرم حرام بی على ازواجنا فزنانو زمونږه باندې وَإِن يَكُنْ كَچَرْتَوِ مَيْتَةً مُرْدَارًا فَهُمْ پسوَدَي فِي پدی کې شرکا و شریکان کچرتا د مور نبا اگر مردار پیدا شو د مور نبا مړ پیدا شو کنه نو بیا به وی ټول به خروج کا اوس کچرتا صرف سجلبو
که صرف که ژوندی به پیدا شه که نه نو بیا به صرف د نارینهو دپاره دا جایز دي زنانه به نه خوري او دا خبرې ګوره د ځان نه جوړې کړې وي ښه سیجزیهم در چې بدله به ور ٹھیک تے سیجزیهم در چې بدله به ورکړي دی تا وصفهما چې بیان کړي دی انه بشک د الله تعالی حکیم حکمت والد علیم علم لرونکی ذات دی حکیم بالتحلیل والتحریم چې کوم شی الله حلال کړی دی په هغې کې حکمت دی چې کوم شی حرام کړی دی نو په هغې کې حکمت دی قد په تحقیق سره خسر الذین نقصان کړی دی خلقو قتلوا اولادهم چې قتل کړي دي خپل اولادونه صفحا د وجې د جهلنا بغیر علم بغیر د څه دلیل نه وحرموا حرام کړي دي ما هغه څه رزقهم الله چې رزق ورکړی دی ته الله تعالی افتراء دروغ تړونکي علی الله په الله تعالی باندې قد په تحقیق سره ضلوا ګمراه شو دی وما كانوا ندي دي مهتدين هدايت منذر کی حق ترسیدون کی جسو کی چې دک نعمتونه ورته الله تعالی ورکړي دي او دای پکې د ځان نه بعضی سیزونه حرامي بعضی سیزونه حرامي حالانکه د حرام او د اشیاء حرمت او د حلت اختیار شارع څخه دی الله چې کوم شی حلال کړی دی هغه به حلال وي الله چې کوم شی حرام کړی دی هغه به حرام وي نو د الله حرام کرده چیزونه څوک حلالولی نشي او د الله حلال کرده چیزونه څوک حرامولی نشي وهو الذي الله تعالی آذاب تے انشاء چی پیدا کری دی جنات معروشات جنات باغونا معروشات اچت کری شوی دزمکینا نو ربط رکو دا مخی رکو سردادے چی پا مخی رکو کی مضمون دا توحید او شرک دا مشرکین ذکر شو او ورسرا بیان دا قبیح اعمالو دا دی کفارو چی دی کفارو با دا زان نا کمی کمی خبری کم کارو نا بے جو کلل او دا اغی نسبت پہ اللہ توکو نو پدی رکو کی مضمون دا توحید ذکر کیگی سارا دا بعضی دلائلو نخوا وهو الذي الله تعالی آغذات تے انشاء چی پیدا کری دی جنات باغونا معروشات اچت کر شوی دزمکینا وغیر معروشات او اغسری اغا چی پراتوی پا دزمکا باندی والنخلا کجوری والزرع او فصلنا مختلفا اکلوہو چی مختلف تمیوید دی والزیتونا پیدا کلی اللہ تعالی زیتون لرا والرمان انار متشابہن چی سوی متشابیوی پرنکی وغیر متشابی او سوی مختلف پی پخون کی خواہ کلو قریتاسو من سمرید میوید دینا اذا اسمرار کلچسو کی میوو کی وآتو ورکی تاسو حقه حق دا اللہ تعالی یوم حسادی پرز دلو کولو دا دی چه کل تاسو دا میوو شو کوئی یا کل تاسو دا فصل دا چه کم دے لو کئی کنا نو علماء ذکر کئی وی اشارہ دا عشر طرف تخا چه تاسو سو کئی دا اللہ اغا حق تینا ادا کئی عشر تینا ور کئی نو عشر کچر تسی بارانیوی کنا نو بیا با دا اغین سور کئی لسمه باور کول کیږي او کچتا هغه نیری وی یا چې کمندر هغه او بخور ډیر کړي نو بیا به د اغینا سلام ور کول کیږي خو غوړې څه چل بې چې کم پکې کمزوري هغه نه لکه زمونږ خلق اکثر عشر کې هغه ور کوي چې کم د پکې مخې ته هغه نری دانه پاتې شي چې کم ډیرانی وی او چې کم دی کنا چې کم بیکار شي کنا نو بس زمونږ خلق هغه د الله تعالی په نوم باندې ور کوي اکثر خلق وای کنا وای چې ډیرانی شي نو خیراتی شي دا څه باندې کو غره ولا تسرفوا تاسو اسراف مکوي انه بشکد الله تعالی لا يحب المسرفين وقي اسراف كون کولرا نو اسراف ستوي د ضرورت نسیوا یو شی استعمالول نو بعضی مفسرین دلته کې وی لا تسرفوا پمانه د لا تشرکو سرا چې تاسو شرک مو کوئی ځکه د الله تعالی ذات هغه په شرک باندې ډیر خپکیږي ومن الانعام پیدا کړی دی الله تعالی د چار پیانو نه حمولتن بوج اوچتون کی وفرشا او سو تابیدار
کلو خورئ تاسو مما د هغه څه نه رزقکم الله چې رزق درکړي دی الله تعالی تاسو ته ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو دشمن دی مبین الښکارا ثمانیة ازواج اته جوړې د سنا حمولة و فرشا اته جوړې داسې دي چې هغه بوج اوچتونکي دي او یا داسې دي چې هغه خو بوج نه اوچتوي خو ستاسو دپاره نور فواید دي پکې من الضانی د بیزینا من الضانی دو گڑنا اثنینی دو دو ومن الماضی او د بیزونا اثنینی دو دو قلوتو اے نبی علیہ السلام آد ذکرین آیا مذکر حرام کری دی اللہ تعالی پتا سبندی عمل انسینی یا دوال مونسات ام مشتملت یا چی مشتملی علی پدی باندی ارحام الانسینی اگر رحمون دی مؤنساتو نبئونی خبر را قیمات بعلم پدلیل سراب ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیار وین کی چی ان اللہ حرم چی کچرت تاسو دا بایی کنا چی دا سیدون اللہ تعالی حرام کردی دنو سا دلیل بوی اگر دلیل راڑی نو علماء کرام ذکر کئی دی سخ خود دلیل نو خود ساخت خبری وینو ومن الابل يودو خانونا اثنين دودوا ومن البقر يودو غواغانونا اثنين دودوا قلوة نبي عليه الصلاة والسلام الذكرين آية مذكر حرما حرام كريد الله تعالى پتا سبندي ام الانسيين يا مؤنسات ام اشتملت يا مشتمل علي پدي بندي ارحام الانسيين اگر رحمون د مؤنساتو ام كنتم بلکی تاسو اذ پاغ وقی وصاكم الله چه حکم کړي والله تعالی بیا پدی سراب آیا تاسو وی اگر ټیم کی تاسو موجود وی چې تاسو دا کمی خبري کوئی چې الله تعالی دا د نارینه د پاره حرام کړي دی او دا د زنانه د پاره حرام کړي دی او دا پلان کې دا ډنګله اوس دغه خبرې چې کم دی کنه الله تعالی وتوي آیا تاسو موجود وی چې الله تعالی دې د حرمت فیصله کولا کم دی اس پا آغا وقت وصاکم اللہ چی حکم کڑے واللہ تعالی تاسو تبعاب بہذا پدی سراب پمن اظلمو پسوک تے ذیاد ظالم ممن دا چانا افترا چی اوتڑل دو علی اللہ پا اللہ تعالی بندی کذبن دروغ لیضل الناس آدھا چی گمراہ کی خلق لرا بغیر علم بغیر دس دلیلنا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تچکم مشرکان دی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا اجدو زنبمم فيما اوحیا فاغتی وحکول شماتا ربط رکو د مخ کی رکو سره دا دی چې په مخ کی رکو کی بیان د محللات او د محرمات عندیو وشو چې کم د ځان نه حلال چې کم د ځان نه سيزونه حلال کړي شي او د ځان نه سيزونه حرام کړي شي اوس په دې رکو کی د محللات او د محرمات نفس الامریه ذکر کیږي چې کم حقیقت کې د الله د طرف نه حرام کړي شي دي او کم سيزونه د حقیقت کې د الله د طرف نه حلال دي ښا خلاصه د رکو دا دا چې محرمات ته اهل الاسلام دا سدي معقولی او منقولی دي ښا عقلم دا خبره تسلیمي چې دا شی دی حرام وی او د نقل نم د خبره ثابته ده د مخکینو شریعتونو نه قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا اجدو زنمم فيما پاغس کی اوحی الیا چې وحی کول شماتا محرما حرام کړي شوی علا طائمن پیو خورون کی باندی یدعمه چی خوردی لرا اللہ مگر ان یکون دا چی ویدی میتتن مردار حرام دا مردار حرام دا او دم مسبوح آیاوین بیدن کی او لحم خنزیر یاغ وقد خنزیر مع جمیع اجزائیه دا خنزیر تمام اجزاء او اعضاء کم دی کنا دا حرام دی دینا پایدا غستل حرام دی خوا فإنه پس بیشک دا رجسن گندگی دا او فسقن یا دا گناہ خبر دا او حلا چنو مواغستیشی لغیر اللہ دا غیر اللہ دا پار بھی پدی سرا دا زبح پٹیم کی فمن دا تر را پسرا سوکتی مختاج شو غیر باعن نی بغاوت کون کے ولا عادن نوی دا حد نتیروت ان کے نو فإن ربکا پس بیشک رفستاب غفور رحیم بخون کے دے و رحم کون کے دے کچتا دا مجبوری پا حالت کی یو انسان دا مردار نسشے اکوڑو
خو ما درته ووي چې ګورې د مردارې نه د خوراک مقصد دا دی که نه چې دومره وخوري چې د ده پې وخت تیر شي د ده پې ژوند بد شي. نو که چېرته دی ده ته د مرګ یره ني او د ده پې د مړېدو څه خطره ني که نه او ده ته هغه د شدید تکلیف آثار پې ني نو دله بیا د مردارې خوراک جایز نه دی. وعلى الذين پای خلق باندې هادو چې یهودیانو حرمنا حرام کړو مونږه کل ذی ظفر هغه سو هغه غوښه او وازګه د هر هغه څاروي چې هغه به سو نکونو والو د ښکرانو والا ومن البقرې د غواګانو نه والغنم او دو ګړو بیزونه حرمنا حرام کړو مونږه علیم په دې باندې شحومهم هغه وازګې د دی الا مگر ماسو احتملت ظهورهما چې پیوسته وي د چاګانو سره او الحوایا یا کلمو سره او مختلطا یا به پیوسته بعظم د هډوکو سره ذلک دا جزیناهم بدله ورکړو موږ دوی ته ببغیهم په سبب د ظلم د دوی سره وانا لصادقون او بېشکه موږ رښتیا ویونکي یو فیما قلنا لک چې کومې خبرې تا ته کوو. فإن كذبوك پس کتر د دې تکذیب کوي ستا فقل وتوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربکم رب تاسو ذو رحمت واسعه مالک ته رحمت واسعه د چې کوي بتاخير العذاب علیکم چې تاسو ته فورا عذاب نه درکوي ولا يردون شيړو لباس عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو اذا جاء ارکلچی دا عذاب راشي کنه نو بیا یو مخلوق کې دومره طاقت نشته چې د الله تعالی د عذاب دفع کړي. سيقول الذين ذرت ويا خلق اشركوا چې مشرکان دي لو شاء الله کچرته وختله الله تعالی ما اشرکنا نو شرک بنو کړه مونږه ولا آباؤنا نمشرانو دمونږه ولا حرمنا نبو حرام ګړلې مونږه من شيء يوسد لراب كذلكم ذكرنگي كذب الذين تكذيب کړه خلق من قبل چې مخکې دینو حتی تر دې پورې ذاقوا چې اوسک دی باسنا عذاب زمونږه دغه په دغه خبره باندې نه خلاصيږي چې ګینه بس دا الله تعالی فیصله دا سیدنو ګین دا الله فیصله دا سیدا نه الله تعالی هر یو انسان ته هغه قوت فیصله قوت اراده ورکړي دا نه د انسان مواخذه چکیږي کنه نه دا په دغه کې قوت اراده باندې ښه ارس غوړي چې کم نه ارس په تقدیر باندې متړي ٹھیک شو جی قل هل عند قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل عندكم ما استاسو د پارا من علم سدلیل فتخرجوه لنا پسرا وړی تاسو د موږ د پارا دا دلیل ان تتبعونا تاسو تابعدارین کوي الا الظن مگر د ګمان وان انتم نه تاسو الا تخرصون مگر اٹکل تړون کی او دروغ وایون کی. قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلله پس د پارا د الله تعالی الحجة البالغة اغا حجت کامل ده یا غلبه کامل ده فلو شاء پس کچر تغختل اللہ تعالی لہداکم خامق ہدایت پہ کڑو تاسو تا اجمعین طول تا نو اللہ يعذب احدا بیا بے اچھت عذاب نور کڑے خو اللہ تعالی امتحان کی پدی انسانانو باندخا. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالما حاضر کی تاسو شهداءکم الذین علماء تاسو آغا یشهدون چې گواہی کوي دی ان الله چې بشک الله تعالی حرم هذا حرام کړی دا سيزونه نو فإن شهدوا پس کچارته گواہی کوي دی دسو انه فی التوراۃ چې دا حکم په تورات کې دا سو نو فلا تشهد پس گواہی ما کوا معهم دی سرا ذکر سده لما علمت من تحریفهم چې تا ته خود دی د تحریف هم پته راکنه ولا تتبع تابعداري مکوا اهواء الذين د قایشات د خلقو كذبوا بآياتنا چې دروغجن غنون کړي دی ایتونو زمونږ لرا والذین خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راړي دی بالآخرة پورز د آخرت باندې وهم دی چې بربهم د خپل رب سره يعدلون هغه شرک کوونکي دي شریک جوړونکي دي نور مخلوقات لرا. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالوا راشی تاسو اتلو دا چې اولولم دما حرم ربکم چې حرام کړي رب تاسو علیکم پتا سو باندې نو رب ترکو
د مخکې رکوع سره بالکل ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې بیان د محللاتو او د محرماتو د فریقینو وشو. نو په دې رکوع کې بیان د محللاتو او د محرماتو د واقعیتینو ذکر کیږي چې واقعي طور سره دغه څیزونه حرام دي او دغه څیزونه حلال دي. خلاصه د رکوع بیان قانون الاسلامیه چې د اسلام قانون چې کوم دی کنه هغه بیانوي سواء کان فی المأکولات او غیره، کدا د خوراک سکاک څیزونه او کدا نور د معاملاتو څیزونه نو باقي کې الله تعالی د حلال او د حرام تمیز کوي. وګوره یو مسله ده زمونږ خلق د حلال او د حرام تمیز صرف د خوراک او د سکاک کې کوي. د خوراک او د سکاک کې کوي دا شی حلال دی او دا حرام دی، دا خورم او دا نه خورم. خو کچته مسله د بل سره شي، مسله د پردي حق راشي نو بیا موږ ته حرام نه ښکارېږي، مسله د دوکې راشي نو بیا موږ ته حرام نه ښکارېږي، مسله د دروغو راشي نو بیا موږ ته حرام نه ښکارېږي. نو ګوره یاد ساتئ دا حلال او حرام صرف ګوره په ډوډۍ کې نه دي، دا ګوره صرف په خوراک کې نه دي، دا حلال او حرام ډیر څیزونه داسې دي چې هغه حرام هم دي او دا ډیر څیزونه داسې دي چې هغه حلال هم دي. ٹھیک شوه جي؟ قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالوا راشی تاسو اتلو دا چې ولم دما حرم ربکم چې حرام کړي رب تاسو علیکم پتا سو باندې الله تشرکو دا چې شرک پنه کوي تاسو بيد دی الله تعالی سره شیئا سسید لرا وبالوالدین د مور او پلار سره احسانا سبکوي احسان بکوي. ولا تقتلوا مقتلوي تاسو اولادکم اولادون خپل من املاق د وجد فقرنا چې سره یاره مونږ ځان له څه شی نه مومونو دی به څه ومومي دی به څه وخورینو. نو ګوره یاد ساتئ هر انسان چې دنیا ته راځي نو هغه ځان سره خپل مقدر او خپل قسمت راوړي. هر انسان ځان سره خپل قسمت راوړي نو چې څومره قسمتونه غنیږي نو دومره رزق سیوا کیږي. ګوره زمونږ خلک اکثر وایي که نه وایي یاره چې ډېر بچي که نه نو بیا به خوري څو، حالانکې مشرانو خبره وایي چې خولې پیدا کړې ده که نه نو څه به کوي رزق په ورکوي، ډوډۍ به وله ورکوي. نو هر انسان چې دنیا ته راځي د هغه د راتلو نه مخکې الله د د رزق فیصله کړي چې دی به دومره رزق خوري، دی به دومره کپړې استعمالوي، دی به دومره چې کم دی که نه د ده به کور داسي، د ده به ساګانې دومره دی به دومره اوبه استعمالوي. دا تمامې خبرې ګورې مخکې نه لیکلي شوي. او که یو سړی دا وایي چې مونږ زه رزق ورکوم دی ته او زما د وجې نه دی رزق خوري، دا بېوقوف سړی دی. رزق الله ورکوي، هر انسان خپل قسمت خوري. هر انسان خپل قسمت خوري، څوک ورې چاله رزق ورکولی نشي، رزق والا الله ورکوي. ٹھیک شوه جی؟ او بیا روایت کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت ابي هريره رضی الله عنه، نه دی به هر ټیم د حضور علیه السلام سره په مسجد نبوي کې تشریف فرماو. نه د دې ابو هريره یو ورور هغه رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو، وی د الله حبیبه وی د ابي هريره ټوله ورځ ستا سره ناست دي دلته کې، او زه ټوله ورځ مزدورۍ کوم، وی ده ته لږ وایه که نه چې ما سره لږ لاس او خپه خوځئ څه منډه تړه را سره وی. حضور علیه السلام ورته وی شاید چې الله تا ته د ده د وجې نه رزق درکوي. شاید چې الله تا ته د ده د وجې نه رزق درکوي. نو دا مونږ دا تاسو ته چې کوم الله رزق راکوي که نه نو کیدی شي چې د دقې کمزورو د لاسه یې راکوي، د دی هغه رزق مونږ تاسو خورو. ښه جي؟ نحنو مونږ چې نرزقکم رزق درکو تاسو ته و ایاهم او دوی ته. ولا تقربوا الفواحش نږدې کېږئ تاسو هغه کارونه د بېحیایۍ ته ما ظهر منها چې ظاهر وي د دې نه وما بطن او هغه چې پټ وي. ولا تقتلوا النفس التي مه قتلوئ تاسو نفس هغې لره حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتلول د ده الا بالحق مگر په حق سره. نو د حق نه مطلب دا دی که نه چې د شریعت د حد د شریعت ته سزا مستحق شوي. لکه قاتل دی نو قصاصا به قتلول شي، زناکار دی نو قصاصا به په رجم کول شي، یا چې کمدن یو انسان مرتد شوی دی نو د مرتد سزا قتل دی. خو که چېرته د دې دغه درې واړه کارونه پکې نشته او د دې دغه درې واړه غلطۍ پکې نشته نو بیا د مسلمان قتل څه دی؟ حرام دی.
ذالکم دا دق خبری وصاکم حکم کی اللہ تعالی تاسو طبعی پدی سراب لعلکم تاقلون دلیل پارا چی تاسو شی تتقون و تؤحدون دا چی تاسو زان دا دق کی کارون نبچ کئی او زان چی کمدر دا اللہ تعالی دا رحمت مستحق جوڑ کئی ولا تقربوا من ذکی تاسو مال الیتیم مال دی یتیم تا الا باللتی مگر پا طریقہ ہی احسنو چی دا بہتری حتی تردی پوری یبلغ اشدہو چی ورسی دا یتیم زوانی اقبلتاب وعوفو الکیلا پورا ورکی تاسو پیمانی لر والمیدانا او وزن لر بالقسط پہ انصاب سراب چی پناپ تول کی کوئے مکوئی خواہ نو پناپ تول کی نو کستا زغیالی نن پدی کلابٹ کے اگر دئی کنا نو دیر کم خلق پدا سی چی دا اغی سکیل با برابری خواہ دیر کم بدا سی چی دا اغی تلی با برابر وی او نن سبا او خلقو جے کم نن حق دی سکیلونو سر وجیبا نخری راغستی دی نو اکسرے دا دکاندار تل ٹک ندا دا کپڑو والا اغا گز ٹک ندے او بیا دا پیٹرول پمپ والا دا غی اغا میٹری برابر ندی دا غی گیج برابر ندے دا غسی چی کم شے تا گوری کنا نو بس اغی کی خامخامخ کی رستشتا خواہ خامخامخ کی رستشتا نو گوری یاد ساتھی پناب تول کی کمے ددق کی دوجہ نو گوری اللہ مستقل یو قوم تبا کردے دیکھا دا حضرت شعیب علیہ السلام قوم اللہ دید اللہ سے تبا کردے گوری نو زمون خلق گوری نن اکثر پدق کسیز کے مبتلا دی او گوری یاد ساتھی ددق کی دوجہ نا چاڑی رکڑی ندا او نا دیرولی شیخا دید وجہ نا ستاد دا اگی حلال کمائین با اغا برکت اچتی گی خجی وعوفو الکیلا پورا ورکی تاسو پیمانی لرا والمیدانا وذن لرا بالقسط پہ انصاب سراب لا نکلفو بوجنا چومنگا نفسن پہ انسان باندی الا وسعها مگر در طاقت مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ أَرْكَلَچ خبر کوي تاسو نفعدلوا عدل کوي تاسو رختیا وایي ولو كان ذا قربا اگر کچرتوی رشتدار وبعاد الله فوالید الله تعالی کو پورواله کوي ذالکم ددق کی خبر وصاکم بی حکم کول شي تاسو ته بدی سراب لعلکم تذکرون دلیل پارتی تاسو شي نصیحت قبول کی خواب وَأَنَّ هَذَا بِشَكَدَا صِرَاطِي لَا رَضَمَادَ مستقیمانیغا فاتبعوه تابداریو کی تاسو ددق کلار دے اسلام ولا تتبعوا السبل تاسو تابداری مکوی دلار باطلو فتفرق بكم پس گڑوڑ بکی تاسو عن سبیلی دین دا اللہ تعالی را کچرتا دا اللہ دا دین نما سوا پن نور خبرو پسی لڑی رسم پسی لڑی رواج پسی لڑی دا خلق خبرو پسی لڑی نا دا اللہ تعالی دا دین نبا مولری کی خواه ذالکم ددی خبر وصاکم حکم کی تاسو طبعی پدی سراب لعلکم تتقون ددی پارتی تاسو زان بچ کی دو کفرنا ثم آتینا بیاورکمونگا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما طول پٹولا علی اللذی پا حجت قاطع باندی احسنا چسو بہترین اوامر و نواہیو پکی وتفصیلا او واضح بیان کون کے دسو دا اطاعت تباری تعالی لکل شئین دا پارداری او سیز و خودن ہدایتو و رحمتن و مہربانی با لعلہم شاید چنی بلقاء ربیم پا ملاقات دقبل ربان دیو من رسو کی تصدیقو کی خواہ چیسے دے مطلب تینا باس بعد الموت تے چا اللہ تعالیٰ بدوبارہ راجبندی کئی حساب و کتاب برا سر کئی خواہ وَهَذَا دا کتاب نیو کتاب دے انزلناو نازل کرده مونگ دے لرا مبارکون برکت والا دے نا پا دی مبارکون کی دا تنوین چکم دے کنا دا تعظیم دا پارا دے تعظیم مبارکون عظمت شان و برکت ورکون کی کتاب دے فاتبعوه تاسو تابداری کی اے اہل مکہ دا دی قرآن واتقو زانو ساتی دا مخالفت دا دینا لعلکم ترحمون دا دید پارچ پتا سبان دے رحمو کڑشی پا دنیا کی او پا آخرت کی نو ربط تا رکو دا مخ کی رکو سردہ دے چی پا مخ کی رکو کی بیان دا صراط مستقیم او بیان دا کتاب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اشو نو پا دی رکو کی بیان دا ذکر دا قرآن مجید کی گی خواہ خلاصہ دا رکو دادا چی انتم معترضون علی القرآنی چی تاسو اعراض کا ان کی دا قرآن مجیدنا حالانکہ سدے
حالانکه قرآن مجید دا بعینه متبع دا ملت ابراهیمی دیکھا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت بعینه دا قرآن مجید تعلیمات دیکھا. ان تقولوا دا چی اونوائی تاسو انما چی بیشک خبر دا دا انزل الكتابونا دل کل شور کتابونا علا طائفتینی پاغد ووڈلو باندی من قبلنا چی مکی زمونگرو و انشان دا دے کننا یمونگا عن دراستهم دا تعلیمات ردینا لغافلنا خبراب. اللہ تعالیٰ وید اید مکی خلقو تاسو تم قرآن درکو اسنا چرتا تاسو داو نوئی چگنی دا انجیل او تورات دا خو یهودو او نصواراو تملو او من خود دین اڑو خبر نو دا دی تعلیمات را تپتنوا دا دی دا احکامات را تپتنوا دا دی تلاوتم نشکولے. اللہ و توی تاسو لمی قرآن درکخا. او تقولوا یادا چی اونوہی تاسو لو ان انزل علینا الكتابو کچرتنا دل کلشے منگتا کتابو لکننا خام خوب منگاب اہدا منہم دیات پیدایت پاندر دیناب فقد پتا کی سر جاکم راغل تاسوتا بینت واضح دلائل من ربکم دجانب درف تاسوناب وہدن ہدایت ورحمت ورحمت فمن اظلمو پسوک تذیات ظالم ممن دعا چانا کذبا چی تکذیبیو کو بی آیات اللہ ہدایتنو دا اللہ تعالینا وصدف عنها او اعراضیو کددینا سنجزی الذین درد چی بدلی بورکم ای خلقتا یستفونا چیراس کون کی دی عن آیاتنا دمنلو دایتنو زمونگناسو والعذاب بد عذاب بما پسبب داغی سرا کانو چیو دی یستفون اعراض کون کی. نو اللہ تعالیٰ دلتا کی قانون ذکر کئی چگواری اسنا قرآن میں در تددید پار رولی گو چی تاسو داوئی چی یرا کاش چی منگ ترا غلوینو منگ خلقو بکتلیو چی خلق سنگ دا خپل کتاب بند عمل کئی. اللہ تعالیٰ بھئی دخ کا خبر میں دلم پورا کڑکا دکا اکثر خلق وئی کنا وی یرا ارمان دے ما سخ نشتنو ما سخ وی کنا نما بچے کمدن حق دی جماعت کی دا سکڑیو و دی خلق لبا میں دا سکڑیو بچے کلا والا اللہ ورکی کنا نبیا سی بیا گا چے کمدن دا دی نور و خلق و نزیاد یو قدم تیز گرزی خواہ بیا ورطا چے کمدن نا دا جماعت کاری گیو نا ورطا دا دی محلی دا خلق کاری گیو حال ینظرون انتظار کی دی الا وگر انتات یوم الملائکتو دا چراشی دی سقا پرشتی لقبض ارواحهم دا پارا دا قبض قبل دا روحونو دا دی. نو علماء ذکر کئی حال ینظرون فی ترک الایمان بعد الدلائل چی دا دمرا واضح الدلائل ورسخرالل او دا دین بعدم دی ایمان نراڑی دا دی سقیال لے دا دی الا مگر انتات یوم الملائکتو دا چراشی دی سقا پرشتی او یاتیا ربک آیا چراشی ربستا او یاتیا بعض آیات ربک آیا چراشی بعض نشانی در ربستا. نو علماء ذکر کئی او تأتیهم الملائکتو لقبض ارواحهم او یاتیا ربک اے امرہو دا اللہ تعالی عذاب او یاتنا مطلب قیامت تخا کم دی یوما پا آورد باندی یاتی چراشی بعض آیات ربکا بعض نشانو در ربستا لا ینفعو فائدہ باورنکی نفسن یو انسان تا ایمانو ایمان راوڑل ددئی پا دقا ٹیم کی کچھتا پرشتی ورسخرالی زن کدن شروع شکنا او دے بیا ایمان ناڑی دغا ایمان قابل قبول ندے. قیامت رالے نو دا قیامت دراتلو چکم علامات تی اسرافیل علیہ السلام اغش پیلی اوگولا او دا دین پس یو سڑے توبہ باسی ندا ایمان قابل قبول دا توبہ قابل قبولو ندا یا پا یو انسان باندی دا اللہ تعالی دا طرف نا عذاب رالے او دا عذاب پا دوران کی دے اللہ تا توبہ باسی اللہ وی بند دق کا توبہ دن دا قبول خواہ ٹھیک شوا. نو دا توبی دا قبولیت دا ایمان دراڑو وقت چکم دے کنا اغا دا زن کدن دا شروع کی دو نمخ کی اغا دا عذاب دراتلو نمخ کی او اغا نور دا مغرب دراقتو نمخ کی دا کٹیم دا توبید ایمان دیخوا ٹھیک شوا. خو کچتا زن کدن شروع شو ٹائم ختم شو بیا عذاب را لے ٹائم ختم شو اس کچتا نور دا مغرب نراو خطا کنا نو بیام ٹائم ختم شو بیا بموقنی
کم دی لم تکن چی نوی دے آمنت ایمان نوڑن کے من قبل مخیر دینا او کسبت او نوی کڑے دو فی ایمانها پا حالت دی ایمان خپل کی خیرن یو نیکار قل وتعو اے نبی علیہ السلام انتظرو انتظار کوي تاسو انا بیشک منگا منتظرون دے انتظار کون کنیو ان الذین بیشکا خلق فرقو چه ڈلی ڈلی شوی دی دینهم پا دین خپل کی وکانو دی شیعا مختلف اقوام لست منهم تنید دینا فی شین پسسیس کی انما بیشک خبر داد امرم پیسل دی الاللہ حوالد اللہ تعالی تا ثم ینبئهم بیا بخبر ورکی دیتا بما فاغس باندی کانو چیوری یفعلون عملو لکون کی سچل بکی اللہ تعالی وی ددی آپس کے دا اختلافاتو او ددی پا دی آپس کے دا بیزایا دا عناد دا جوڑولو ددی سزا بورکوم خواہ من جا چا چرات اکرل بالحسنتی پنے کئی سراب پلہو پسوی بدل پارا عشر امثالها پلس چند اجر ددینے کئی یو نیکی دی اکڑا کنا نو دا یو نیکی اجر کم از کم لس درجی دیکھا کم از کم لس گنہ اجر بچے کم در اللہ تعالیٰ در کئی او دا دین علاوہ چی سمر پکی اخلاص سیوائی کنا نو ایک پا 700 گنہ تا ہم دا دیدہ ثواب وررسیخا ایک پا 700 گنہ باندی دی ثواب وررسی خود اخلاص پا مرتبہ باندی چی سمر پکی اخلاصی دمر بے ثواب زیادی ومن جا آوا چاچرات لکل بی سیعتی پا گناہ سراب پلا یجزا بدل بنشور کولدتا اللہ مثلها مگر پا مثل دی وهم لا یظلمون و پدی باندی بظلمون اکلیشی نو دا اللہ رحمت دا دے کنا چی نیکی یو پلستا او بدیگ بر یو پا یو دخا کدا سی وے چی سنگ نیکیو پلس دا سی بدیو پلس وے بیا بخبر اڑیر اگرانا وقا اللہ تعالیٰ وی بندہ پتا میں رحم داو کو نیکی در لیو پلس ثواب در کم خود بدی بندی با زیادی نی بدی بگوار یو پا یو حسابی خواہ قل وتعو اے نبی علیہ السلام اننی بیشکد چم حدانی ہدایت کردے ماتا ربی رب زماب الى صراط مستقیم لار برابر تفتبعو علی الحق پس تاسو زمان اتباو کی دینا قیما دین محکما ملت ابراہیم چی دین دے ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا میلکیدن کر حق تا وما کانا نو دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا قل وتعو اے نبی علیہ السلام ان صلاتی بیشک عبادتی بدنی زما ونسکی عبادتی مالی زما ومحیایا جون زما ومماتی مرگ زما للہ دا پارد اللہ تعالی دا رب العالمین چی رب دا طول مخلوقاتو دے نو علماء ذکر کی قل ان صلاتی اگا عبادت چی کم عبادت دا اگی تعلق دا بدن سر دے ونسکی اگر چی نسک قربانی تویقا و مطلب تینا تمام انواع دا عبادت مالی شامل چکا لا شریک لہو نشتر شریک دا اللہ تعالی دا پارا وبذالکا پدخ کی خبر بند امرتو حکم کڑے شوید ماتا چی صدا توحید دا اللہ عبادت دا اللہ تعالی وانا اول المسلمین اوزا اول تابداری کون کنیم قل وتو اے نبی علیہ السلام اغیر اللہ ایما سوا دا اللہ تعالی نا ابغیو لٹوم ز ربن رب لرا وهو رب کل شین حالان کی دا اللہ تعالی رب دس دے دہر یو سیز دے ولا تقسموا عمل لکی کل نفس ہر یو انسان دا گناہ الا مگر علیہ پد بند بی وبال دی گناہ ولا تذرون بوچتی واذرتن یو بوجو چتون کے وذر اخرى بوج دا گناہ دبل یو انسان چسرے انسان چی کم گناہ کڑے دے کنا نو بس دتا با دا اغیق پل گناہ پیٹے ور پسر کی گی خواہ مطلب تینا دا کمال انصاف تے گورے پا دنیا کی خو اکثر دا سیوشی چی غلطی یو او کی سزائے بل تمیلوشی غلطی مالدارو کی او سزائے غریب تمیلاوی گی خواہ ٹھیک شوا دا اللہ تعالیٰ پنیز بندے بدا سینی چی چا غلطی کرے دا چا گناہ کرے دے او مغب سزا خوری خواہ ثم بیا الى ربکم رب ستاسو طرف تمرجوکم واپس استاسو دا فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو تا بما پاغ دین کنتم چوی تاسو فی پدی کی تختلفون اختلاف کون کی وهو الذی اللہ تعالی آغذات تے جعلکم چوی گرد ولی تاسو خلائف الارض نائبان دے یو بل پس مکہ کی یو نائبان یخلف بعضها بعضا چسی پلاروی
نو چې پلار یې لړ شي که نه د هغه قایم مقام زوی شي، نو چې زوی یې لړ شي نو د هغه قایم مقام نوسی شي، نو چې نوسی لړ شي نو د هغه قایم مقام کړوسی شي. دقسې دا سلسله را روانه ده، دقسې دا سلسله د دې دنیا دا راځي، یو ځي او بل د هغه قایم مقام، نو چې بل ځي نو بل د هغه قایم مقام. یو انسان دې دا نه وایي چې ګینې دا چې څه کېږي نو زما په وجه کېږي، چې څه کوم نو زه کوم، الله کوي هر څه. ورفع اوچت کړي دي بعضکم بعض له تاسو نه فوق بعض پورته د بعضو نه درجات په درجو کې، پس کې بالمال والجهاد والعلم لیبلوکم دا چې ازمایښو کې الله تعالی په تاسو باندې فیما آتاکم پاس کې چې درکړي دي الله تعالی تاسو ته. ان ربک بشک رب ستا چې سریع العقاب ډېر درس عذاب ورکوونکی دی، وانه بشک الله تعالی لغفور خامخا بخنه کوونکی دی، رحیم او رحم کوونکی دی لمن آمن وشکر چې څه چلیو کو ایمان راړو او د الله تعالی د دغه نعمت شکر ادا کړه. حاجی دا یو رکوع لنډه ده دي حاجی، مختصر به یو رکوع به ووایي حاجی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ اعراف مکی صورت تے نازل شبه درستر سورت صادنا، او دا صورت دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سره 1 نمبر صورت تے، او دا ترتیب نزول پہ اعتبار سره دا 39 نمبر صورت تے. خجی بسم اللہ شروع کوم پنوم دا اللہ تعالی اغا اللہ الجامع للکمالات التي تجلى بها في هذا الكتاب چې د خپل کمالات تجلی په دې کتاب کې کړی دا. الرحمن چې مهرباني کوونکی په هغه چا چې ایمان راوړی دی او کفر کړی دی. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په چا باندې بتخصیص فائدتها للمؤمنین چې کوم مؤمنان دي کنه هغه ته د دې فائدہ ورسینو. الف لام میم صاد. اللہ تعالیٰ پوئیگی پماند دی حروف ماندی کتاب اندیو کتاب دے انزل الیکا چلا دل کڑشویر تاتا فلا یکن پس ندی پی صدرکا پسینستا کی حرجن ستنگی منہو دو وجر دیناب لتنذرا دا چتو یری بی پدی سر خلق لراب وذکرا نصیت تے وذکرا عزت تے وذکرا شرافت تے للمومنین دا پار دا مومنانو. اتبعو تابداریو کی تاسو ماداس انزل الیکم چلا دل کڑشویر تاسو تاب من ربکم دا جانب در افساسونا ولا تتبعو تاسو تابداری مکوئی من دونه ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء ولا تتبعو تاسو تابداری مکو من دونه ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء دا نور معبودانو قلیلا ما تذکرون دیر لک نسیت قبل ان کی تاسو وکم من قریت نوڑیر دا اقوامنا احلکناها حلاکل منگ دیلارا پجاءها پسرا لدی سخاباسنا عذاب دمونگا بیاتن پشپکی او هم قائلون یعودی قیلو لکون کی نهارن دور دی پما کان دعواهم پسنب و خبر دی پریاد دی از جاءهم ارکل چرا لدی سخاباسنا عذاب دمونگا الا مگر اندا خبر قالو چی بدی انا کننا بیشک امونگا ظالمین ظلم کون کی فلنسألن الذین پذر لچی تپوس پوکمونگ دائی خلقنا ارسل الیہم چرا لے گل شو دیتا ولنسألن المرسلین خامخا تپوس پوکمونگ دا پیغمبرانونا پلنقصن علیہم خامخا جزاب ورکمونگ دیتا بعلم پس سرا علم سرا وما کننا نیمونگا غائبین غائبیدون کی دا تبلیغ دا پیغمبرانو او دا اجابت تو قومنا والوزن وزن دا اعمالو یوم ایدن پدا ورد الحق حق تی پمن پس اراسوک ساقلت موازینو چی درون شوزن دنیکو اعمالو ددو فاولائکا پس دقا خلقهم المفلحونم دی کامیابی مندن کی دی ومن آسوک خفت چسپک شو موادینو وزندنے کو عمالو ددو فاولائکا پس دقا خلق الذین خلق تی خسرو انفسهم چه نقصان کون کلی دق پلوزانونو بما پس سبب دا اغی سراب کانو چیو دی بی آیاتنا دیتونو زمونگنا یظلمون انکار کون کی ولقد پتاکیک سراب مکناکم ٹکان در کردی دمونگتاسو تا فی الارضی پس مکہ کی وجعلنا گردو لدمونگا لکم ساسو دا پارا فیا پدیز مکہ کی معائشہ اغا سبب دا گدران قلیلا ما تشکرون دیر لگتا سو شکر با سید نعمتونو دا اللہ تعالی. صدق اللہ العظیم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. الله زمون د ټولو دا ناسته قبول کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه نصیب کا. الہ العالمین د قرآن مجید په ترجمه، په تفسیر، په الفاظ او په معانیو کې زمونږ نسه قسم لکمې غلطي کوتاهی راغلي، الله مونږ ټولو ته د هغې معافي وکا. الله ته زمونږ نه رضا شه. الہ العالمین مونږ د شریرانو د شر نه، د حاسدانو د حسد نه، د بنیتو د بنیتۍ نه، د جادوګر د جادوانو د کوړو د منترو نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا. الله زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته. الله د حیا، د تقوا، د عزت، د عفت او د پاک دامنۍ زندگی مونږ ته را نصیب کا. الله مونږ د بې عزتۍ نه وساته. الله مونږ د بدنامۍ، د بې شرمۍ او د بې پردګۍ نه وساته. الله زمونږ په زنانو او په نارینهو کې حیا پیدا کا. الله زمونږ نوجوانان دینداره کا. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله څومره مسلمانان بیماران دي، کورونو کې دي که اسپتالونو کې دي، الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره دائمه ور نصیب کا. بے اولاد ته دیندار اولاد ورکا. الله بے رشتو له رشتې ورکا. الله بے روزګارو له روزګارونه ورکا. الله چاته دی روزګار او کاروبار ورکړی دی، الله په دې روزګارونو کاروبارونو کې ورته ترقی او برکت نصیب کا. الله تعالی څومره مسلمانان پریشان حالی دي، پریشانی ورله ختم کا. الله څومره مسلمانان قرضداري دي، د ټولو قرضې د غیب ادا کا. الله څومره مسلمانان ضرورتمند دي، الله د ټولو ضرورتونه تا ته معلوم دي. الله ته د ټولو ضرورتونو پوره کولو باندې قادر ای. الله ټول حاجتونه او ضرورتونه ول د خپل در نه پوره کا. الله تعالی څومره مسافر دي ته حفاظت وکا. الله د زندګۍ په کوم مقصدونه چې د دنیا هر ګوټ ته سفرونه کړی دي، الله تعالی په تمام مقصدونو کې کامیاب کا. الله په خیر او عافیت، په امن او امان سره او په خوشحالي خپل وطنونو ته، خپل کورونو ته الله تعالی خپل بچو، خپل بیبیانو له واپس را ورسول کا. الله تعالی څومره مسلمانان بے گناہ په جیلونو کې په قید بند کې مبتلا دي، د رهایی تنظیم متبرابر کا. الہ العالمین مونږ ټولو ته د حرمین شریفینو مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا. الہ العالمین د امت مسلمه ټولو مړو ته بخنو کا. الله د تمام درجې بلند کا. الله د تمام قبرونو د نور نډک کا. زمونږ د ملګری د حیدر والد صاحب ته دعا وکړي چې الله تعالی ورته مغفرت وکړي. الله نورم زمونږ په دې کلي کې څومره مسلمانان هغه وفات دي په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللي دي، الله ټولو ته د دې درس قرآن او زمونږ د دې اعمالو ټول برکات هغوی ته ور ورسولې کا. الہ العالمین د مجلس کې د ناس ملګري څومره چې دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي، الله ټول خوشاله کا. الله ټولو ته خیر او برکت ورکا. الله د دنیا او د آخرت عزتونه ورته ورکا. الله زمونږ د ټولو د معافۍ، د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الہ العالمین مونږ ته چې چا د دعا ویلي دي یا زمونږ د ملګرو ته د دعاګانو دپاره ویلي دي، الله د ټولو جایزې دعاګانې قبولې کا. الله د ټولو جایزې تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله مونږ ټولو ته صحت، عافیت او استقامت را نصیب کا. الله د دوره تفسیر په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته ورسولې کا. الله زمونږ د دې کلي دپاره او زمونږ د دې علاقې دپاره د خیر او د برکت ذریعه جوړه کا. الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې منظوري کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.